وسهالات لیونی کړم ستا لیونی سهالات لیونی کړم ستا لیونی او ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما خوږو دوستانو کشرانو مشرانو څنګه ښه امید لرم تاسو به ښه دا تاسو وینئ په خپله باندې او انصاف فیصله تاسو په خپله باندې وکړئ چې د کم وخت نه دا نالې چې دي ځای په ځای باندې بندې دي او دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. تکلیف ته دا دی که دا اوبه چې جمع کېږي نو د دې نه دې دوکانونو بنیادونو ته ډېره زیاته خطره وي. کم روډ چې نه جوړ شوی دی دې ته ډېره زیاته خطره وي. دا تاسو وګورئ څومره پردي دوکانونه چې دي هغې سیټه کړي دي او دا دونه غټې غټې لارې پرېښودی شوي دي. نو زما خو الله چارواک ته زه خو نور هېڅ هم نشم کولی. زه خو دومره کولی شم چې دا ویډیو به وکړم تاسو سره به وړاندې کړم او ستاسو باندې زما دغه یو خدمت چې تاسو یې مخې ته شیر کړئ کم خلک چې دی نو هغو ته ورسي. زما خو دغه کوشش دی. دا تاسو لیدی شئ په دا مین هوټل دی نو تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ دغه مخامخ کسان ناست دي چای ته ناست څوک روټۍ خوري او دا ګنده اوبه راځي. نو په دې کې تاسو په خپله باندې وګورئ چې څومره جراثیم څومره دغه په دې کې راځي. دا خلک ناست دی روټۍ ته دا څوک څه ته غرمو ته ناست دی. دا څښه څښه بین انتهایي ډېر څښه بین دی. دې هوټل والا سره پکې میلاوېږم چې ده ته د دې نه څه تکلیف دی. وعلیکم السلام باچا څنګه ښه د دې دغه نه تاسو ته څه تکلیف دی؟ د دې په حواله سره به سوال غواړې. د دې نه موږ ډېره غټه مسله ده. 2-3 پېرې موږ دا تنور بدل کړو. ها اوس ترې راوچته کړو خو بیا هم دا اوبه راغلي. تنور یې څه د وجې بدل کړو؟ اوبو ته راځي د دې نالۍ دا نالۍ مخې ته بند. ها دا اوبه چې دي که نه جمع شي که نه د دې د لاندې دا تنور دی دا تنور خو ډېر زیات ژوري او د دې ویښ ته اوبه راخېږي. ویښ ته اوبه راخېږي دا خرابوي. ها تنور دله خرابوي. بیا خو به ګیس ته لګېدو هم ډېره مسله وي. بیا پکې کار نه کېږي. کار پکې نه کېږي که نه. اوس به مونږ دې چوکۍ راځي. ها دا زموږ سره ناست دی عدنان صاحب ناست دی. عدنان بھائی څه ویل غواړې؟ علاقې خاص کر د علاقې د مشرانو له څه میسج ورکول غواړې؟ دا میسج ورکول غواړم چې زموږ د دې ځای چې دی سهل لوځي دا نالۍ چې ویستې ده د منګلور نه خو یې راوستې ده خو په دې لږ ځای کې بنده کړې ده. په کوم ځای کې دا مخامخ دغه چې دی دا لږ ځای دی. دا و د کلاو شو دا ګند دا څه به نه وي. دې هوټل والا ته هم ډېر زیات تکلیف دی. ګوره کسټمر راځي دې لاسه نه راځي. شپې ساعت کېږي بېلمازه اوبه دي د کم کم ځای نه اوبه راځي دې هېڅ پته نه لګي. بالکل داسې ګونه دونه ډک شوي دي. بالکل تاسو لیدی شئ دا تاسو سره عدنان بھائی د ګړۍ کې دي او زه تاسو دا مین ځای ښیم. مین ځای چې کوم دی هغه په دې ځای کې بند دی. لکه دغه ورته بیخي د اوبو د وتو لار چې کوم ده هغه بیخي نشتي. نو کوم چې کمیټې والي دي نو هغو ته هم زما دا ریکوست دی چې یار په دې هم لږ نظر واچوئ که نه یار دا تاسو څه کوئ. په دې ځای کې دا مکمل بند دی. پخوا اوبه نه وځي دا اوبه نه وځي دا به چېرته ځي؟ په دې ځای کې تاویږي راتاویږي او په دغه هوټل کې ټولې تاویږي راتاویږي او د ټولو نه ګنده اوبه چې دي که نه هغه دا دي. ځکه کډرې دې ته راوتې هر نمونه ګنده دغه چې هغه ټول دلته را جمع شوي. دا تاسو لیدی شئ دا ویډیو دغه ستاسو ته ګزارش دی دا ویډیو مخې ته شیر کړئ او چې کم از کم په دې خامخا ایکشن واخیسته شي دا ځایونه چې دي دا صفا کړي. دعاګانې کې یاد ساتئ د لوی الله په امان.